نا بے اختیار د خیمه نه رامنډې کړې. امام حسین چې ولید چې بیبي زینب ستر مات کړو، د دشمن د حمله نه ځان بچ کو په منډه راغو. بیبي زینب د لاسه ونیو خیمه ته دننه کړه. ورته به او زینب کتا په خپل اختیار ستر مات کړو نو خدای به سزا درکړي، او کبه اختیار دې ستر مات کړې شو نو خدای به جزا درکړي. په خپل اختیار ستر مات کړو نو خدای به سزا درکړي، او کبه اختیار د دشمن فوج به ستر کړې نو خدای به جزا درکړي. او فاطمه د قیامت پر ورځ به مې د ګریوان نه زینب نیولې، کتا زما د نیکه د قانون احترام نکړو ستر دې مات کړو. امام حسین خود تورلان دیم د زینب د ستر خیال ساتي. نستا په پاکستان کې د ستر حال ګورا، ننستا په پاکستان کې د شیعو جنډو سره ګوډاګي سوک تړي. نن د شیعو جنډو پورې لپټي سوک ځوړندای. ننستا د پیښور خزه مرادونه د شیعو د جنډو نه غواړي، او بدبخت قوما او بيدین او بغیرت قوما دا جنډه په اسلام کې شته نه، نو ته مراد ته څه غواړې؟ دا عالم په اسلام کې شته نه، نو ته مراد ته څه غواړې؟ او بدبخت قوم دا الله سورځي زمون خزي فری وي لکه ټول کال د پاکستان د سنډاګانو خزه په صدر روډ باندې فری وي. په صدر روډ باندې مازیګر ټایم کې شاپینګونو لچ خزه راځي او سړی لیډا په موټر کې ماشوم کلار یو لیډا دکاندارانو سره انګته چي. ستر قرآن ویلے دے، قرآن ویلے دے. نن شرم کئی تاسو بے حیا و بے غیرت ملکا شرم کئی. آغا خمینی پا ایران کے ورشا خزو تا د سر نواله تر خپو پورې هغه بورکې اچولی دي چې ویښته به یې بربنډو نه ګوري. شیعه دی او کټاس شیعه دی. تاسو چې بیګا ورته کومې نارې والې عزیزانو، اسلام د کنزلو مذهب نه دی. ولا تصبوا الذین یدعون من دون الله. قرآن ویلی دی کنه؟ قرآن وایي چې د کافر هغه بت تبم کنزل نه کوي چې کوم بت ته کافر سجده لګي. کته دا هغه ناقص خدای ته کنزل وکي، هغه بستا دی خ خدای ته کنزلی. کته خمینی ته کوتا وای او هغه ابو بکر ته کوتا وای، نو سنی دی خدای په هغه ورځ تباہ او برباد. پاغه وینا هیڅ نه کیږي، مونږ به تباہ شو. نو زما عزیزه ما بیګا درته ویلي چې ایمان پیدا کړي. په پاکستان کې قرآنی نظام راولا. زما په خدای قسم ده چې د ابوبکر نوم رانا چا بیا او د سواغستو او ماته سپوز او غوګونه غوس نکړه، زبد دوونه نیم